الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ډیر زیاتو خوږی عزتمندو طالب علمانو ملګرو پرون منګه د مرکب تعریف او د هغې تقسیم هغه منګه کړی په هغې کې بیا موږ جمله اسمیه او جمله فعلیه ویلو. په هغې جمله اسمیه او فعلیه کې موږ دا ویلو چې د جمله اسمیه د اولنۍ حصې ته مسند الیه وایي او دویمې حصې ته مسند وایي. د اول ته مبتدا وایي، دویمې ته خبر وایي. نن تاسو ته د مسند او د مسند الیه تعریف وکړو چې مسند څه ته ویلی کېږي او مسند الیه څه ته ویلی کېږي. دا په دې اردو کې موږ استعمالو مسند او مسند الیه. نو دلته په دې کتاب کې مسند او مسند الیه د هغې تذکره شو ده چې دا څه ته ویلی کېږي. نو مسند الیه لکه زید قائم، نو زید مسند الیه دی او قائمون مسند دی. مسند هغه چاته مسند الیه هغه چاته ویلی کېږي چې هغې ته د یو کار یا د اسم نسبت کړی شوی، مسند نسبت کړی شوی الیه هغې ته. او لکه زید قائمون، نو زید ولاړ دی، نو زید ته د دې قیام او د ودرېدلو نسبت شوی دی. نو په دې وجه باندې زید چې کوم دی دا مسند الیه دی ځکه دې ته نسبت شوی دی. او دا قائمون چې کوم دی نو دا مسند دی، د هغې نسبت دې ته شوی دی. دویم مسند دی چې مسند څه ته ویلی کېږي. نو مسند دې ته ویلی کېږي چې د هغې نسبت بل څه شي ته شوی، د هغې نسبت راغلی بل څه شي ته شوی. لکه زید قائمون کې چې څنګه دی نو ګوره قائمون مسند دی، د دقه قایم او قیام او د دې ودرېدلو نسبت د زید ته شوی دی. نو زید مسند الیه شو او دا قائمون چې کوم دی دا ورله مسند شو ځکه چې د دغې نسبت اصل کې شوی دی. مثال یې دقه دی، ګوره په اسانه باندې زید قائمون، دا زید چې کوم دی دا مسندون، یعنې د مسند معنی ده نسبت کړی شوی الیه دقې زید ته، یعنې دغې ته نسبت کړی شوی. د چا نسبت ته کړی شوی؟ د دې قائمون نسبت ته کړی شوی. نو دې ته مسند الیه وایي. او دا قائمون چې کوم دی نو دا مسند دی، د دې نسبت شوی دی زید ته. نو د کوم څیز نسبت چې شوی هغې ته مسند وایي، او کوم څیز ته چې شوی هغې ته مسند الیه وایي. او د مسند الیه ته بل نوم چې کوم دی نو هغه ورته مبتدا هم وایي. مبتدا ورته ځکه وایي چې د دې نه د جملې آغاز کېږي. نو زید مبتدا دی او قائمون ولا خبر دی، زید مسند الیه دی، قائمون ولا مسند دی. او دې مسند ته بل نوم خبر هم ویلی کېږي. خبر نو مبتدا او خبر. زید قائمون، زید مبتدا دی، قائمون ولا خبر دی. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. جمله اسمیه ځکه چې موږ له جمله اسمیه اول جز به اسم وي، نو دا زید اسم دی ځکه بر پې تنوین دی. تنوین نه موږ ته پته لګي چې دا اسم دی. او دویمه اسم موږ که اسم وي که فعل، دلته دا دویمه اسم دی. یا زید قامه که موږ ووایو نو زید مبتدا ده او قامه فعل دی، او فعل سره ضمیر د پکې وله فاعل دی، فعل سره فاعل نه جمله فعلیه خبریه خبر شه دپاره د زید مبتدا. ترکیبونه به انشاءالله تاسو ته بیا وکړو، خو دا مسند او مسند الیه د هغې وضاحت چې تاسو ته. نو دا کتاب والا داسې وایي چې مسند الیه وہ ہے، مسند الیه هغه دی جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے. د کم طرف ته چې د یو اسم یا د فعل نسبت وشي. مطلب زید قائمون، ګوره د قائمون نسبت زید ته شوی دی که نه، نو د زید طرف ته شوی، دغې طرف ته چې شوی دغې ته مسند الیه وایي. اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں، دې ته مبتدا هم وایي چونکې دویمه. دا مبتدا ورته ولې وایي؟ د هغې وجه او علت یې بیان کړه چې دې ته مبتدا ځکه وایي کہ اس سے جمله کی ابتدا ہوتی ہے، چې د دې نه د جملې ابتدا او آغاز او سٹارټ کی. مبتدا ر ابتدا نه دی کنه، آغاز نه دی، سٹارټ نه دی. د دې وجې نه ورته ویل کېږي مبتدا، هغه شی چې د هغې نه ابتدا کېږي. بل وایي چې مسند څه ته وایي؟ نو وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کرے. مسند هغې ته وایي چې د هغې بل طرف ته نسبت وکړی. چې تاسو ما ویل که نه، ګوره د قائمون ته وګورئ، د قائمون د دې قیام نسبت زید ته شو دی، بل طرف ته شو دی که نه، نو دا قائمون چې کوم دی دا مسند شو. اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں، دې ته خبر ځکه وایي کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے. تاسو ما چې دویم نوم د مسند ته خبر هم وایي، دا ورته ځکه وایي چې دا د دې مخکینی جز حال بیانوي چې زیدون، نو زید څه
حال یې څه دی؟ نو حال یې د بیان کړه چې قایمونه د قایمونه حال بیان کړه چې د زید حالت څه شی دی؟ قیام دی، ودرېدل یا د ودرېدو په حالت کې دی. بیا تاسو دا خبره کوي چې لکه کم څیز مسند کېدای شي، کم څیز مسند الیه کېدای شي. نو ګوره زموږ سره د کلمې درې قسمونه وکړه، یو اسم بل فعل او بل حرف. نو اسم چې کوم دی دا مسند هم واقع کېدای شي، مسند الیه هم واقع کېدای شي، دواړه څیزونه واقع کېدای شي. یعنې دا اسم د مسند په ځای هم واقع کېدای شي او د مسند الیه په ځای باندې هم واقع کېدای شي. لکه زید قایمون کې زید هم اسم دی، قایمون هم اسم دی، خو دا زید اسم چې کوم دی د مسند الیه واقع شو، د دویم اسم قایمون چې کوم دی هغه مسند واقع شوی دی. بل فعل دی، فعل صرف مسند واقع کېدای شي خو مسند الیه نشي واقع کېدای. یعنې د فعل نسبت بل چاته کېدای شي خو فعل تر څه شي نسبت نه کېږي. لکه زیدون ضربه یا ضربه زیدون، ضربه مسند دی او زید مسند الیه دی، د ضرب او د وهلو نسبت چاته شوی دی؟ زید ته شوی دی. او بل حرف دی، نو حرف نه مسند کېدای شي او نه مسند الیه کېدای شي، دا صرف د ربط دپاره چې مابین د اسم او د فعل کې ربط راولي، یا د فعل او د فعل په مابین کې ربط راولي، یا د اسم او د فعل په مابین کې ربط راولي. دا زموږ د ننني سبق خلاصه شوه. اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے. اسم چکم نامسند اور مسند الیہ دوانے کہتے ہیں. جیسے زید عالم کہ اس میں زید اور عالم دونوں اسم ہے، زید اور عالم دونوں اسمون دی اور عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے اور دا عالم نسبت چاہتے کی کہ زید طرف تے کی. دیو جنا اس لیے زید مسند الیہ اور عالم مسند ہوا. دیو جنا زید چکم دا مسند الیہ شو اور عالم چکم دا مسند شو. او فعل مسند ہوتا ہے مسند الیہ نہیں ہو سکتا. فعل چې کوم مسند کېدای شي خو مسند الیہ نشي کېدای. فعل بل چاته نسبت کېدای شي خو فعل ته بل چیز نسبت نشي کېدای، ځکه په خپل نسبت ته بل چاته کی. مسند الیہ نہیں ہو سکتا. جیسے زید عالمہ، نو زید چې کوم دا فعل مسند الیہ مبتدا را، عالمہ چې کوم دا فعل عالمہ عالمہ دا فعل علامات به تاسو بیا وایي. عالمہ فعل ضمیر دی، پکې ولا فاعل فعل سره فاعل جمله فعلیه خبریه دا خبر شد پار د زید مبتدا، مبتدا سره خبر نه جمله اسمیه خبریه ترکیب به انشاءاللہ بیا کو. ان دونوں جملوں میں عالمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی. په دې دوه جملوں کی د عالمہ نسبت چې کوم دی دا زید ته کیږي، زید عالمہ او عالمہ زید. اس لیے عالمہ مسند ہوا، د دغه وجه نه عالمہ چې کوم دا مسند دی اور زید مسند الیہ، زید مسند الیہ دی. اور حرف نه مسند ہوتا ہے نه مسند الیہ. حرف غریب چې کوم دی نه مسند کېدای شي او نه مسند الیہ کېدای شي. حرف چې کوم طرف ته وایي داسې په طرف کې واقع نه مسند او نه مسند الیہ. البته نورې فایدې شته او په خپل ځای باندې انشاءالله وایو. بیا دلته ترکیب وایي چې د جمله اسمیه ترکیب به څنګه کې. د جمله اسمیه کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے. د جمله اسمیه ترکیب به داسې کېږي. ګوره موږ هلته د علم نحو په تعریف کې دا ویلو چې د دې په وجه باندې موږ د دوو کلمو جوړښت د هغې طریقه ترکیب به موږ پیژنو. نو جمله اسمیه چې لکه زید عالم شو، زید عالم شو، موږ به داسې وایو چې زید مبتدا او عالم خبر. مبتدا سره د خبر خپل نه جمله اسمیه خبریه. اسمیه ورته ځکه وایو چې اول جزء اسم دی او خبریه ورته ځکه وایو چې د خبریې قسم دی. که نه موږ چې جمله خبریه دوه قسمونه دي، یو اسمیه ده او یو فعلیه ده. چې فعلیه جمله کوم ځای کې راشي اسمیه راشي، دواړو سره موږ خبریه وایو، جمله اسمیه خبریه او جمله فعلیه خبریه، ځکه چې د هغې قسمونه دي. دا د هغې ترکیب شو. او انشاءالله اخوا بیا موږ دا سبا به کې څه ترکیبونه دي، سبا به انشاءالله خالص ترکیبونه کوو. دا به تاسو یادوئ، تر ځان سم نوټ کوم لیکل بیا ډېره ښه ده، ځکه چې موږ په نحو کې اصل دغه څیزونه پېژنو چې فعل کوم دی، فاعل، مبتدا، خبر، موصوف، صفت او دا څیزونه چې کوم دا به انشاءالله وایو. نو الله رب العالمین دعا چې دا څه مونږ ته یادول اسان کړي د قرآن د زده کړې دپاره. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.